Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, He is the most merciful and the most gracious. نن به موږ د ډیلی روټین په باره کې یو څو سنټنس وایو کوم چې موږ ډیلی استعمالو. فرست اف آل زموږ سره سنټنس دی God bless me. مطلب که چېرته موږ استغفار واسو چېرته مطلب یو داسې شیزونه چې موږ استغفر الله وایو نو موږ به داسې وایو په انګلیش کې God bless me. سیکنډ نمبر سنټنس دی که چېرته موږ وایو چې سبحان الله نو داسې به په انګلیش کې وایو glory be to Allah. سبحان الله mean glory be to Allah. الحمدلله که چېرته وایو په یو شیز باندې شکر باسو نو praise be to Allah. مطلب الحمدلله praise to be Allah. چېرته الله اکبر وایو نو Allah is great. Allah is the great. مطلب داسې په انګلیش کې وایي Allah is the great. الله اکبر که چېرته وایو. ففتھ نمبر سنٹینس ہے what do you mean. مطلب تمہارا کیا مطلب ہے اس کا مطلب دے what do you mean. انگلش کی وجہ سے وایو what do you mean. بیسکس نمبر سنٹینس ہے God forbid. مطلب اللہ دی نے کی اللہ نے کری مطلب اللہ دی داسې نه کی چې ته مونږ وایو چې مطلب الله دی داسې نه کی نو God forbid. oh my God. مطلب که چېرته مونږ یو خوفناک شی وینو نو مونږ وایو oh my God. 8 نمبر سنٹینس ہے can یا may. I can help you. may I help you یا can I help you. کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں یا مدد کر سکتا ہوں. اگر مطلب تاسو ته چاته وایي چې زه ستا مدد کولی شم نو can I help you. 9 نمبر سنٹینس ہے he has long hair. مطلب اس کی لمبی بال ہے هغه غټ ویښتان دي. he has long hair. look at me. مجھے دیکھو. مطلب څوک موږ ځان ته متوجه کوو نو موږ ورته داسې وایو look at me. 11 نمبر سنٹینس ہے go and make merry. مطلب جاؤ مزے کرو. مطلب چاہتے چې موږ وایو چې مطلب مزے کوو نو مطلب go and make merry. how it happened. مطلب یہ کیسے ہوا. مطلب چاہتے څه کار شوی نو موږ چاته وایو چې مطلب یہ کیسے ہوا how it happened. he is mentally weak. مطلب وہ ذہنی کمزور ہے چې مطلب څوک داسې ذهني طور پر کمزور وي نو موږ ورته څنګه وایو په انګلیش کې he is mentally weak. وہ ذهني کمزور ہے. ډېره مننه. مطلب که تاسو مزید ویډیو حاصلول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. thank you for watching.